الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام رد الإلحاد درسونه روان دي. مغربي فکر فلسفه بیانېږي خو دې سره د انکار حدیث موضوع باندې هم موږ تاسو ته بعضې مقدمات بیانوو دې دپاره چې تاسو نن سبا د ټولو کې زیاته الحاد ته تلونکي چې کومه فتنه ده هغه د انکار د احادیثو ده. دوی اول په احادیثو کې په شک کې شي، احادیث مبارکو کې دوی شک پیدا شي چې په احادیثو کې شک پیدا شي، مخکې اعتراضات به دوی په قرآن کوي. بیا وایي چې هلکه دا په قرآن کې هم دا خبرې موجود دي. لکه پرون تاسو ته ما وضاحت وکړو چې دی وایي چې په بخاري کې راغلي چې نبي علیه السلام د خودکشۍ اراده کړې وه، نو آیا زموږ پیغمبر دونه کمزوری و؟ نو موږ وایو چې دا خو یو کیفیت و نبي علیه السلام او بل داسې مستنده خبره نه ده. دا د امام زهري رحمت الله علیه قول دی، هغه وایي موږ ته بلغنا موږ ته دا خبر را رسېدلې ده. امام بخاري رحمت الله علیه په هم اعتماد نه دی کړی. حکم دا اعتراض راولي دی قرآن ته ورپېښ کړي، نو قرآن د دې جواب کوي چې موسی علیه السلام په سوک باندې سړی وجلی دی. قتل نه د خودکشۍ د ارادې نه زیاته ګناه چې د قتل کول دي. دغه شان ته کې حضر علیه السلام ماشوم وجلی دی، فقتله غلاما، غلام ماشوم یې حالانکې د ماشوم باندې خو یو سړی که نه وایي چې بني اسرائیلي لکه فرعوني چې و بني اسرائیلي وهلو ظلم یې پرې کوو، خو د موسی علیه السلام د ظلم مقابله وکړه، سړی په سوک و سړی مړ و، نو دې ماشوم څه ګناه کړې؟ ماشوم باندې خو د ماشوم عملنامه باندې حضر علیه السلام پاسېدو، هغه ماشوم یې قتل کړو. اوس به ته څه کړې؟ داسې نور په هم واقعات په څه کې په قرآن کریم کې موجود دي. نو دوی به تاسو ته صرف د قرآن دا کوي، نو د هغې تاسو ته موږ طریقه کار ښیو چې دې منکرین د احادیثو نه به تاسو سوالونه کوئ. تاسو به ورته ووایئ چې نبي علیه السلام باندې چې دا کوم قرآن کریم نازلېدو د دې قرآن تشریح پیغمبر علیه السلام کوله که نه یې کوله؟ دا ولیکئ. اول سوال څه سوالات نبي علیه السلام مقدمې سره ولیکه، هغه مقدماتو کې لیکي او که سوالات لیکي، بیا به دې باندې زه مقدمې تاسو ته بیا بیانوم. څه به ولیکي؟ سوال ولیکه، سوالات او جوابات به د مقدمې جوړېږي. سوال نبی علیه السلام د قرآن تشریح بیان کړې ده که نه ده بیان کړې؟ دی لکه الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دغه شانته کې نور آیاتونه دي، ټول قرآن دی. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبت يدا ابي لهب وتب ما تبت يدا ابي لهب الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل. د دې ټولو آیاتونو ته څونه آیاتونه چې دي د دې یو یو آیات تشریح پیغمبر کړی ده که نه ده کړی؟ عبس وتولى ان جاءه الاعمى، د دې تشریحات شته که نشته؟ پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي وامر اهلک بالصلاه واصطبر علیها لا نسألک رزقا. دغه شان کې پیغمبر علیه السلام ته الله فرمایي قل یا ایها النبی قل لازواجک وبناتک. دا ټول خطاب چې پیغمبر ورشه، دا ټول خطاب چې پیغمبر علیه السلام ته شوی، پیغمبر علیه السلام به دا قرآن بیانو. د دې قرآن تشریح چېرته موجود ده؟ پته ولګېده د قرآن تشریح بار موجود ده، هغې ته احادیث ویلی کېږي. پیغمبر علیه السلام په کوڅو کې ګرځېدو، بازارونو کې قرآن تلاوت یې کوو، که څه یې ښودل صحابو ته لګانو د مونځ طریقې ښودلې ده ورته که نه یې ده ښودلې؟ دا چېرته ده د مونځ طریقه؟ دا خو د احادیثو نه ثابت ده. د زکات دا نصاب د زکات طریقه دا چېرته ده؟ احادیثو کې. د حج طریقه چېرته ده؟ د رمضان طریقه چېرته ده؟ نو احادیثو کې ده. نو اول سوال نبی علیه السلام صرف د قرآن تلاوت کولو که څه اعمال هم کړي دي؟ اعمال یې کړي، هغه اعمال چېرته دي؟ احادیثو. قرآن په خپله که چېرته قرآن په خپله وضاحت کولی شي نو د نبی علیه السلام څه ضرورت و؟ تاسو نه تپوس کوم، یو میډیکل ډاکټر چې جوړېږي کتابونه خو بازار کې شته، نو دا استاد ته ضرورت لري که نه لري؟ یو انجینر چې جوړېږي خو د انجینرۍ کتابونه بازار کې شته که نه؟ ولې دا لس کاله اته کاله تعلیم په دې یو فیلډ کې کوي او دا به انجینر جوړېږي، دا پکې بیا MBBS ډاکټر جوړېږي. استاد ته ضرورت دی. دا قرآن الله تعالی په نبی علیه السلام نازل کړی چې او نبی علیه السلام په خپله معلم دی. صرف د معلم په حیثیت الله تعالی راغلی. ښه د معلم هغه خپل الفاظ چې د معلم د خولې مبارکې نه بیان شوي چېرته دي چې هغې ته موږ وحي وایو، چې وحي غیر مطلوع ورته وایو، هغه چېرته دي؟ هغه په دې احادیثو کې موجود دي دوستان. ښه اوس بله مقدمه سوال ولیکئ. د الله تعالی حکم شته، د نبی علیه السلام حکم هم شته. الله موږ ته ویلي اطیعوا الله واطیعوا الرسول، د الله اطاعت او د الله د رسول اطاعت. د الله اطاعت قرآن دی، نو د پیغمبر اطاعت څه شو؟
د پیغمبر اطاعت قرآن شروع به ولې د اطیع الله او اطیع رسول په د عتب او د عتب په الله او د الله د رسول د اطاعت ذکر شوی دی. ها په قرآن کې د الله اطاعت نسو څه مراد دي؟ قرآن د پیغمبر د اطاعت څه مراد دي؟ احادیث مبارکه بولې زبانو د پیغمبر علیه السلام د اطاعت چې د اطیع الله د الله اطاعت او اطیع رسول او د عتب په راوړي. بل سوال زر زر لیکي کنه چې تاسو نه لیکي ولې کمزور یې سری ولیکه. نو د الله اطاعت قرآن د پیغمبر اطاعت چرته دی و دې لیکو تاولی کو سوال ولې دې نه لیکل تاسو تاسو مجتهد نه بیا او تجری کنه او کنه به مغارب دی کې به تاسو خپل او تاسو ځان ته لیکل کوئ روانو کې دې تاسو پرکار کوئ شي. ها بل سوال کله چې اختلاف راشي نزاع راشي الله تعالی دا نه دی ویلي چې صرف راځي قرآن نه تاسو کوئ. نزاع چې راشي یو مسله کې اختلاف راغی څه شو چې دا وګو دا ونه دا حرام دی که دا حلال دی نو دا به موږ چاته پیش کوو؟ الله دا نه دی ویلي چې دا صرف قرآن ته پیش کړه. الله ویلي چې دا رسول الله او رسول دواړو ته پیش کړه. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. که چېرته اختلاف راشي نو تاسو واپس کړئ د الله او رسول ته. نو د الله حکم په قرآن دی او د پیغمبر حکم په احادیثو کې شته چې دا حلال دی او دا حرام دی. الحلال بین والحرام بین. حلال بیان شوي او حرام بیان شوي په دې کې مشتبهات دي. د پیغمبر احکامات چېرته دي؟ د پیغمبر احکامات شته که نشته؟ ولې نشته؟ الله یقیم الصلاة وآتوا الزکاة ورکوه مال راکړئ څه وکړئ لمونځ وکړئ زکات ورکوئ رکوع وکړئ د رکوع کوونکو سره څنګه پیغمبر علیه السلام فرمایي صلوا کما رأیتمونی اصلي داسې لمونځ کوئ لکه ما ته چې ګورئ. پیغمبر علیه السلام دا لمونځ کړی دی د سهار 4 رکعته د غرمې 10 رکعته د مازدیګر 4 د ماښام 15 د ماخوستن 9 رکعته دا په تواتر سره ثابت دي پیغمبر علیه السلام کړي دي. قرآن کې د دې تفصیل نشته دی د دې تفصیل په قرآن کې نشته دی دوستانو. بعضې مسلې په دې کې د قرآن نه ثابت دي د الله حکم دی قرآن مونځ. بعضې مسلې پکې د احادیثو نه ثابت دي بعضې پکې د اجماع د امت نه ثابت دي. د اجماع د امت نه پکې څنګه مسلې ثابت دي لکه امام په جهر سره الله اکبر وایي مقتدیان په سران وایي دا په حدیث کې نشته چې پیغمبر علیه السلام ویلي چې هلکه زه په جهر باندې څه کوم الله اکبر وایم. تاسو امام په جهر سلام ګرځوي او مقتدیان په سرن نبی علیه السلام دا نه ویل چې ما پسې به سلام په بازار راوړم. دا خو د اجماع د امت صحابه په داسې کول نبی علیه السلام یې لیدلي. نو ډېرې مسلې دې سره سره د اجتهاد هم ډېرې مسلې ثابت دي. موږ ځکه څلور دلایل منو قرآن حدیث اجماع قیاس د مجتهد. ځکه موږ وایو چې موږ د ماهر شریعت په رهنمایۍ کې په دین عمل کوو دا کامل دین دی او دا یو ډېره اهمه موضوع ده. دا ټول دی څوک چې قرآن نه مني څوک چې حدیث نه مني څوک چې فقه نه مني څوک چې اجتهاد د مجتهد نه مني دا د استشراق په لار روان دي دا د الحاد په لار. مستشرقینو جماعتونه جوړ کړو د الله په باره کې شکوک پیدا کړل د مسلمانانو په باره کې د احادیثو په باره کې او د فقه په باره کې او د مجتهدینو په باره کې. اول په فقه باندې اوس تاسو کې رډوا اوسئ. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام المسلمین دی او دوی باندې دی دا د زنادقه او د اعتراضات کوي. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوی لقد زان البلاد ومن عليها. امام المسلمین ابو حنیفه باحکام واثار وفقه كآيات الزبور على الصحيفه فما بالمشرقين له نذير ولا بالمغربين ولا بكم فرحمة ربنا ابدا عليه مد الايه وما قلت سيد. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام المسلمین دی ان ابو حنیفه اول من دون علم الشریعه ورتبه ابوابا. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ داسې شخصیت دی تاسو راشي دا غیر مقلدین دا خوارج دی پاسي په امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کې د صدیقانو اعتراضات نو دا د استشراق یو ویسه څه ده دا که څوک مني او که څوک نه مني یقینا درته چې څوره نقصان دا خلک رسي دا ملحدین رسي خو بنیاد ولدي خلک شروع دا هغه اسلافونه بدزن کړ په هغه څلور واړه مذهبونو چې ټول مسلمانان راجمو او دا خلک راپاسېدو امام ابو حنیفه داسې نعوذ بالله داسې اول ورځ دا اصول د سرخسی به تاسو دروس راځي د اعتراضاتو کې روان دي و تاسو اصول د سرخسی ویل دي چې چرته حدیث راشي زموږ د فقه خلاف د امام صاحب د قول خلاف یا آیات راشي موږ به دې تعویل کوو یا به مسوق کړو موږ دا خبره بالکل صحیح ده. څنګه صحیح ده؟ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجتهد دا خپل اجتهاد دا خپل هغه تانه په قرآن خپویدو هغه د ټولو مجتهدینو په قرآن خپویدو دا زموږ عقیده ده. امام د مجتهد څه اقوال دي؟ اذا حكم الحاكم د امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کړي اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران. کله چې مجتهد فیصله وکړي او صحیح فیصله وکړي دا د سوي د لپاره دوه اجر دي خو چې کله دا فیصله وکړي او وخت ونه فله اجر به ورته یو اجر دی بیا هم یو اجر دی. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ تاسو ویلي چې د هغه په ټولو کې سخت شرایط چې د احادیثو کې
نو امام صاحب ته چې کوم حدیث رسیدلی دا د ټولو نه مضبوط دي هغه به چې چاته حفظ یاد وبه ته غسل نو پته ولګېدله. بل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په 80 کې پیدا شوی دی چې ده امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په 194 کې پیدا شوی دی. څو کې پیدا شوی دی؟ 94 کې دی کنه دی. هڅه په 200 کال وروسته پیدا کیږي او سړی دله چې کوم حدیث رسیږي دغه واسطي راغلي دا حدیث چې ضعیف کیږي د چا د وجه ضعیف کیږي؟ د واسطو د راویانو کمزوري راویان پکې راځي. امام ابو حنیفه ته صحیح روایت د ثقه نه اورېدلې ده. ولې سبب دې ته سوچ وکړئ امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا د ثقه راوی نه اورېدلې ده د په منځ کې یوه واسطه ده د حدیث بالکل مضبوط دی د هغه حدیث چې کوم امام بخاري ذکر کوي دا موږ الحمدلله په څه ویو په جرأت سره دا خبره موږ کوو دا حقیقت خبره ده ځکه چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ په حدیثو کې واسطي کمی دي. بل دوی وایي چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ حدیث لیکلی نه دي. نو امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ حدیث دا مسائل چې راځتلي د سنه راځتلي دي. امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ سوی امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ یا ایها الفقهاء انتم الاطباء ونحن الصيادله اے فقهاء کرامو تاسو سرجنان استئ او موږ وایي میډیکوز والای دوايانې خرڅو. دوستانو دا چې دا فقه دا فزرهاو په لکونو مسائل امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ کړي خو د احادیثو پر نه کړي کړي دا څه خو نه ده چې هغه تر دې چې غیر مقلدین میا نذیر حسین دهلوی سے معیار الحق په خپل لګي وای موږ لپاره دا کافی چې امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مجتهد دي. امام اعظم باندې کوئی اعتراض کوي امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم زموږ نبی علیہ السلام دی نو موږ ورته چې ټول نبی امام صدیق اکبر دا نبی علیہ السلام دی به ولې ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صدیق اکبر وي موږ چې ټول دنیا زموږ امام سے په اړه کې دا عقیده رسیدا تعبیر ہے دا د یو صحابي مقام ته نشي رسیدلی. موږ کلیر کټ دا خبره کوو چې د مسلمانانو ذهنونو کې دی چې موږ د امام صاحب پیغمبر جوړ کړي نه هغه موږ یو تابعی ګڼو د صحابي مقام ته نشي رسیدلی. نو چې دا مې عقیده چې صحابي مقام ته نشي رسیدلی په پیغمبر مقام ته چته ورسي خدا لکه فاروق اعظم د ټول نه زیات فرق کوونکی د کفر او شرک په منځ کې څوک دی؟ نبی علیہ السلام دی عمر رضی الله تعالی عنہ دی نبی علیہ السلام دی به ونی د فاروق اعظم وي تاسو مې موږ مې ټول نه زیات غني څوک دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان غنا څوک کول هم نشي ټول مال ځان د الله په دین قربان کړي او موږ یو چیرې عثمان غنی رضی الله تعالی ټول نه زیات شری خدا تاسو دی د الله محبوب دی. صحابه کرام فرمایي وای افوار اعلی څه شو افوار اعلی چې په مدینه باندې وای عمله ده وای موږ چې تر څو غری اچولې پورا ډالم راغستو نبی رسول الله د ټولې مدینې ته او شو په اسبانه وای چې زې سم نشته الحمدلله هغه شیر خدا هغه به څنګه زغره واچوله وای بیا دا ما وای دا خو نه کوي چې به تر څو پورې د خلکو سره معلومه کړی نه دا الله محبوب هغه ټول نه لوی شیر خدا خو موږ سره موږ علی رضی الله تعالی عنہ شیر خدا نو دا نه ده چې څنګه تاسو موږ امام اعظم یو تاسو د امام د نبی اسلام په مقابله کې راځه کو نو خبره د احادیث وا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ چې کوم حدیث ذکر کړی دا بالکل صحیح خبره ده اصول د سرختی ذکر کړی بالکل صحیح خبره کړی چې امام صاحب د هغه احادیث رسیدلی چې هغه سدي هغه کې یو واسطه ده یاد دو واسطه دي. امام بخاری په رحمۃ اللہ علیہ په ثلاثیات باندې فخر کوي دوه ثلاثیات پکې د اکثر پکې د شاګردان د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ خځه د امام بخاری خپل ټول حدیث څه دي دا د یوې واسطه او د دوه واسطو دي نو دا به حدیث بسوي دا به مضبوط نه وي. نو پته ولګیدل دوستانو چې دا ټول د استشراق یو وایسه ده چې دا کمنکرین د حدیث دي که غیر مقلدین دي که ملحدین دي نو د دې لپاره د مسلمانانو د اسلافونو خلک څه کوي بس ځنه کول غواړي او چې اسلافونه بس ځنه کړل نو بس بیا خو اسلام سره عقیده د سړي ختميږي. ها راځو خپل دی خو موضوع ده منکرین د حدیث ته موږ وکنه چې د الله اطاعت قرآن دی د پیغمبر اطاعت چرته دی جواب موږ راکړي منکرین د حدیث ته ملحدین خدا سره الله نه مني دا مقدمه دا اوس چې موږ کوم پیریډ واکړه دا د انکار حدیث دی کنه دا د انکار حدیث ته بتاو سوالات کوي چې ته سوالات درته کوم چې تور سره مخامخ شي چې ته سوالو کې چې به ته چې د الله قرآن زبان قرآن ذکر کوم نو قرآن کې خپل د پیغمبر د اطاعت ذکر دی د پیغمبر اطاعت چرته پروت دی په کوم کتاب کې دی او قرآن کې دی نو قرآن کې راشه د موږ طریقه ماته وکړه بیا به مونږ نه انکار کوي زکات طریقه ماته وکړه د حج طریقه ماته وکړه د نکاح چې راستا او د پلار او د مور نکاح تړلې د امر قرآن ثابت دی نو چې ته پلار نکاح ثابت نه تخپل قرآن نه ځان حلالي نشي ثابتولې چرته بځي حدیث ته بځي ته چې په عذاب قبر نشته خچ عذاب قبر نه مخکې څه شه دی مړي ته غسل ورکول دي ایو سره مناظره و د مونږ شاګرد وای مړي وای میل لمبوي غسل الله مور کوي وای جنازه مکو داسې کنه کې حق ما بس تاسو سره به دا عمل دا قرآن کې نشته کنه د جنازې مو قرآن کې شته دا اوس نه ثابت دی ولې جنازه کوي کفن ورکوي ولې کفن ورکوي درې جامو کې کفن ورکو په درې کپړو کې دا په قرآن کې نشته کنه ډېر خبره په قرآن کې نشته دی ها ټول خبره په قرآن کې نشته چې ټول خبره په قرآن کې به زموږ څلور دلایل ونیو
او یا دې موږ له دې خبرو جواب راکړي. پرون هم د میراث متعلق څونه سوالات کړي دي، جواب دې موږ ته راکړي. خاص سوال نمبر بل، اطاعت د ذات کیږي او که د صفت کیږي؟ اطاعت په ذات د ذات کې که د صفت به کې لګانو نو ذات د الله ذات اطاعت قرآن شو، د پیغمبر د ذات اطاعت دا خپل اعمال. پیغمبر مبارک الله موږ څه فرمایي؟ لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. د پیغمبر خپل ټول ژوند دا یو نمونه ده. چې ما ته خپل قرآن ذکر کړی چې لقد كان لكم في رسول، بل آیات کې الله فرمایي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا من يطع الرسول فقد اطاع الله. بل آیات دا په سورۃ بقرہ آیات نمبر 197 میں کې فرمایي الحج اشهر معلومات. سورۃ بقرہ آیات نمبر 197 میں، سورۃ بقرہ آیات نمبر 199. سو الحج اشهر معلومات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ تعالیٰ په دې آیات کې فرمایي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق. دا الحج اشهر معلومات د حج کوم میاشتې دي؟ د دې وضاحت مالا د قرآن نه وکړه. څوګه الله وایي کنه اشهر جمع ده که مفرد ده؟ نو خو پته ولګېدل چې جمع سوي خو دا د دوه نه زیات دي کنه. الحج اشهر د حج میاشتې کوم دي؟ قرآن کې دې ذکر نشته. دا خو په احادیثو کې ذکر دي چې ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، محرم ده او رجب ده. سره ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب ده. خپل د سورۃ بقرہ آیات نمبر 196 کې الله تعالی وضاحت کړی دی. نو هغه 97 او دا بل چې دی په 96 کې الله وضاحت کړی دی. الشهر الحرام بالشهر الحرام دا سورۃ بقرہ آیات نمبر 194 کې دی. الشهر الحرام بالشهر الحرام، شهر حرام نه کومه میاشت مراد ده؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام. دی وی کنه دلته سره یو منکر د حدیث سره په دې آیات زما مناظره او باندې وی تاسو الشهر الحرام بالشهر الحرام په باره کې نو دوی ویلي چې دا میاشت یو میاشت د بلې میاشت پر لپسې دي، یعنی دا د حرمت میاشت پر لپسې دي. نو هغه ویل چې تاسو موږ په قرآن کې د آیات خو وي چې پای کې دا وضاحت موجود وي. قرآن ثابت کړي نو الاذن بالاذن په بدل کې بل د وق په بدل کې وق. قرآن آیاتونه دی بدې کې کنه نور آیاتونه والعين بالعين چانه چې د وق اوس کو وق په دې اوسه پوزا ټول آیاتونه به موجود دي. سړی پکې ونه خدو په لمر دی ول کنه منکرین دا حدیث کله مې اعتراض کړي دا الله شان د قرآن په خپل جواب ورکړي. ها او د ادب میاشت کوم یو ده په خپل باندې دا د ذوالقعده میاشت. تاسو وجو دا خو د حدیثونه ثابت. خپل سوال حروف مقطعات څه معنا ده؟ قرآن کریم د دې په اړه کې خاموش دی. حروف مقطعات ذکر الف لام میم کاف ها یا عین صاد یاسین دا شان ته کې طه نون صاد الف لام میم را د دې حروف مقطعات څه حکم دی؟ د دې څه دغه دی؟ د دې څه پس منظر دی؟ دا خو پته ونه کې مطلب ته وایي چې ته وایي کنه چې دا هر څه په قرآن کې دي نو تا خو د الف لام میم نه شروع کړه چې په قرآن کې د دې معنا نشته. ابتدا دې د څه نه وکړه؟ په قرآن کې د ابتدا د مجهولاتو نه نعوذ بالله وکړه چې د دې معنا موږ ته نه د معلومات او ملحد څه وي؟ ملحد پتا ته وي چې ته خو وایي تفصیلا لكل شيء او تبیانا لكل شيء. دا تفصیل او تبیان وضاحت هم قرآن کړی دی. روس سره روان دی د ابراهیم علیه السلام په واقع باندې سره روان دی. سوال دی به ګورئ. ها البل سوال الله تعالی په قرآن کې فرمایي سورۃ بقرہ آیت نمبر 106 سورۃ بقرہ آیت نمبر 106 راوړل. الله فرمایي ما ننسخ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. الله فرمایي سورۃ بقرہ آیت نمبر 106 الله تعالی فرمایي ما ننسخ من آیات او ننسها. الله فرمایي چې کله موږ یو آیات منسوخ کو یا تاسو نه موږ دایر کو او ننسها ایر کو نأتی بخیر منها او مثلها یا داسې راوړو یا د دربل خراوړو کوم کوم آیاتونه دې مال قرآن نه ثابت کا. راشه قرآن کې کم ناسخ دي کم منسوخ دي. چرته بځي حدیث ته بځي د بل ورځ راغی وي د تمانه چې په قرآن کې دي ناسخ منسوخ آیاتونه صحیح منسوخ آیاتونه ما ورته ویل دا د روزي مې ورته دوا آیاتونه ویل وسړیو ته. الله تعالی فرمایي کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. من الله وجه پتا سو باندې روزه فرض کړی دا
الله فرمای اول الله دا حکم کړو چې تاسو څه کوئ تاسو کچردا تاسو باندې روزه راشي نو تاسو د پاره تاسو ته اختیار دی که تاسو فدیه ورکوي او روزه نیسئ او چې کله بل آیات نازل شو فمن شهد منکم الشهر فليصمه کله چې تاسو باندې څه شي روزه میاشت فليصمه بیا به روزه نیسئ پیدا مخکینات او وي ته کاپاته وي ته کافر شو ته قرآن کې منسوخ آیتونه باندې کافر بچي دا الله ویلي دا الله دا منسوخ کړی دا صحابه کرام عمل داسي ته وایي چې والله صحابه کرام ته دغه څه کې د لکه احادیث کې راغلي دي چې شراب حرام نه او ټول معاشره کې بخل مسکل کې بینس کې قرآن کې ذکر نه دي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا دا سکارا څه ده پاره خو نشبه مطلب عام واغه وخت سوا خبره نه وا اوس به زمونږ دا خبره خلک وایي چې نه لکه دا هغه وخت خو معاشره کې د اسلام نه مخکې خلک په شرک نه مبتلا او د شرک په دغه کې آیاتونه نه دي مزمت کې نه دي راغلي قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون اے محبوبت دي مشرکان ته وایي چې زه تاسو د معبودانو موږ عبادت کوو شرک عام وکړ په بیت الله کې 360 بوتیان نه ویخي د دې قرآن کې ذکر نشته او په حدیثو کې دي وایي کنه پويږي مولوی صاحب ها نه بس په دې آیات کې الله تعالی وضاحت کړی دی چې موږ آیات وړو هغه منسوخ کوو ها منسوخ او ناسخ وضاحت وکړي کوم آیات نه معلومیږي چې دا ناسخ دی او دا منسوخ دی ها الله تعالی فرمایي په سورۃ بقره کې آیات نمبر 149 او 150 راوړوي اوس ګوره دی ظاهر د آیات داسې معلومیږي اے ټول قرآن والله شرع چې منکر د حدیث سره راغلی تاسو لپاره یو پوینټ خبر ولیکم او قرآن یو آیات ورته مخې تاکید او بس یار د دې تشریح مالو ټول نه هم اسانه مناظره څه ده اسانه مناظره څه ده د منکر د حدیث سره د منیر شاکر د ډلې سره یو آیات ورته کې د مولوی صاحب د قرآن څخه په دې مخ بس ته ګوره چې دا څه کوي دا به کم زیاته حدیث ته دا به خپل خېټه نرته لګي ترجمه وکړي د رمضان نه بدل بو کرتال ثابت دي نو ته مسلمانانو کې شرمې سبق تبا عقلی دلایل بیانې چې مسلمانان مطمئن شي لکه په امام بخاری چې دوی درازو کو چې زمونږ پیغمبر دونه کمزور دی چې دا د خودکشي اراده کوي خودکشي اراده هغه ملحد وي دا منیر شاکر وي زه انسان ما کله د خودکشي اراده نه کړې زما پیغمبر ته د خودکشي دا غوډه د کمزوري ایمان خاوند نعوذ بالله تاسو پیغمبر دا سه الفاظ استعمالي موجود دي موږ سره نو چې دغه جوامع ادا د استعمال د کیسه وکي چې ته چې نه د امام ظهري قول دی او دا د پلان کې قول دی قول خو دې کنه ته ورته چې راشه قرآن کې چې پیغمبر قتل کړی دی د دې بس حکم دی د خودکشي اراده سخت ده او قتل کول سخت دي هغه یو کیفیت پر نبی علیہ السلام راغلی موږ نه منو دا غیر مستند خبره ده موږ نه منو خو قرآن قتل ثابت کړی د پیغمبر راشه به ویو چې حضرت علیہ السلام قاتل دی نعوذ بالله راشه به ویو چې موسی علیہ السلام نعوذ بالله قاتل دی وی د پلار نشي ویل چې ویل ټول مطلب مې سره مسلمانان بته زمونږ دلته مقصد څه دی عقلي او نقلي دلایل کې مسلمانان مطمئن کول دي دا خبيثان نه مني در سره که تاسو په دې مفتي صاحب باندې خلک اعتراض کوي تاسو مناظره کوي څه وکړو ما موږ خپل مفتي صاحب ورته چې موږ خپل عوام مطمئن کړي څه کړي دلته نه کړه مفتي صاحب کار نو شروع کړي دا به زمانه دا خلک بس تاسو جمعتون درته راځي مناظره وکړي و به څه ده مطلب الحمدلله دې جماعت دونه کار وکړو نوجوانان احناف دونه کار وکړي شکر الحمدلله دا به تحریک را روان وخت و به خلک تاسو نو مفتي صاحب خلک کیسه کوي چې څنګه الحمدلله په دیو باندې او کوي کې نه درته که مفتي صاحب دا تحریک نه شروع کړي والله دا خلک نشو دا کېده من رابعه کې او دلته په ګلبهار کې الیاس ګمن صاحب راغله ټول راغلي اواز دا اذن ان کوم چې نظامت کولو هغه مولانا صاحب ډېر خبرو هغه ویلې علماء را پاسې کوي نن لاس د امام صاحب په ګریوان کې دی نن لاس د امام ګریوان ته رسیدل او دغه وخت پس بدا استا لاس ته رسیدا ګریوان ته رسیږي او به ځان خلاص نه او دا حقیقت خبره ده نن چې څوک کنځل کوي چاته دی من دی شکر دی دا زموږ امام صاحب دی چې اوس ملحدینو خلاف موږ شروع کړی دا ما سره ویډیوګانې پرتې اوس موږ پسې لګېږي ما ته غاړه کې هارونه اچولي سمې نخرې را باندې کوي مخکې به نعوذ بالله دوی خدای ته کنځلې کولې پیغمبر ته به کولې سپکاوی اوس شکر دی موږ ته کوي دا زموږ کامیابي ده دا زموږ الحمدلله څه شی ده ولې چې دې باطلو ته موږ څه کړی په مرۍ مو لخپه ایښي ده د الله په فضل او د دې پلار موږ ځان نشي خلاصولی په دلایلو سره ښه څه مې درته ویل 149 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام په دې آیات کې الله تعالی فرمایي او تاسو چې د کوم ځای نه بهر وځئ خپل مخ قبلې ته کوئ دا ډېر سخت آیات دی په دې خو عمل نه کېږي
منکر دا حدیث د 1 کروڑ روپۍ نام ورکوم په دې حدیث کې ماته په دې آیات کې ماته عمل الله دلته عام خبره ذکر کړی دا الله وی ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام ته چې کوم ځکه موزي ته بیت الله ته مخکې الکا تاسو چې مونږ چې وځو روانو نو بس مخونم داسي کوم مخونه خوا ګورو الکا تاسو چې په کوم ته چې شمال ته روانو نو ته شمال ته ګوري ته قبله ته ګوري په دې آیات عمل کیږي منکر دا حدیث و دا ظاهر معنا دا ته چې کوم ځای کې روانه قبله ته مخکې ولې الله سوي درته ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام تسوکا هر ځای کې چې ته ومن حيث خرجت هر ځای چې ته وته کته د مدرسې نه وته او کته د کور نه وته آیات عام ده کته چې دا د مول د قبله مبارک راغلی دا په حدیثو کې سره دي دوستان په دې نه پوهیږي په دې آیتونو کې الله تعالی حکم کړی تاسو چې چیرته هم موجوده سئ هر وخت په مسجد حرام ته طرف ته ګورئ نو په دنیا کې دا څوک نشته چې په هر ځای کې سوي مسجد حرام طرف ته وګورئ دوستان دا په حدیثو کې ثابت دي چې دا د موږ په حال کې نازل شوی سو په موږ په حال کې پیغمبر علیه السلام ها سکو موږ کولو چې آیات په نازل شونه دی وخت دي صحابه کرامو دا مخونه وګرځول دا ما او تا د پاره په دې کې حکم نشته چې هر ځای کې مسیو چې روان یو موږ نه چې کله موږ موږ کو موږ به بیت الله ته مخ کو د مونږ نه علاوه ما ته حکم نشته دوستانو نه پوهیږئ ها بس ته کوي ما دا یو واقع دی واوري ټول کې خطرناک عقیده د منیر شاکر دا کلیپ واوري منیر شاکر وایي چې آدم علیه السلام انسان دی ذات نه دی او دا هم دا د قادیانینو عقیده ده چې دا د قادیانینو عقیده ده دوستانو چې کوم د منیر شاکر عقیده ده کوم چې دی ذات نه مني هغه ذات نه مني او دا د قادیانینو عقیده ده قادیانه هم دا په خپل کتابونو کې چې ابو البشر آدم علیه السلام دا یو کریکټر دی دوستانو دا کلیپ ما تاسو باندې په لور دا هلاک دا شی غټېدو دا خدا خبره کې نه ولې شو دا چې آدم یو سره دی او هغه اولین پیغمبر دی او تاسو نه پته شته چې پیغمبر خلکو ته لېږي پیغمبر چا ته لېږي خلکو آدم چا ته لېږي نو ټول اول اختلاف په دې کې دی چې عام محققین وایي چې آدم انسان دی دا سره نه دی یو سره دا سره نه دی د آدم علیه السلام څه کوي په استفا به خبره کو او د آدم علیه السلام په نبوت به خبره کو په زمانه تفصیل سره موږ لیکل کړی دی هغه خو دلته موږ مطلب څه چې دوی وایي چې دا څه دا انسان دی دا زموږ نیکه نه دی موږ څه یو موږ د چینجو په شان پیدا شوي یو دا دی واورئ دا څه وایي موږ له قرآن ویل یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى دا کفري عقیده څه دغه عقیده د قادیانین د قادیانین هم دا وایي چې آدم علیه السلام داسې شخص نه دی دا بدل زه د حوالې راوړم دوستانو هغه هم وایي قادیانین هم وایي چې دا زمونږ نیکه نه دی څه نه دی زمونږ پلا موږ بني آدم نه یو دا یو څه دی دا یو فرضي کرکټر دی دوستانو دغه شانته کې دا روحاني خزائن او دا ولې کوي ځان سره وا دې نه اورېدل دا ذات نه دی دا یو انسان ته وایي څه وایي
او موږ ته ابن آدم نه وای پرون په دې خبره کړې وکړه یا بني آدم موږ بني آدم خو آدم یعنی د آدم اولاد انکار وکړ کنه آدم علی السلام خو پیغمبر نه بنی کنه نو دا څنګه مسلمانان خلک اوس بعض علما ته په کفر کې شک کوي روحاني خزائن جل نمبر اول ها الله په دې منکرین دا حدیث چې موږ کوي سوال ولیکي منکرین دا حدیث چې موږ کوي اول رکوع کوي اول سجده کوي تب ورته چې بل قرآن نه ثابت کوي چې الله قرآن کوي چې څه کوي اول څه کوي وسجدي وقت ور کوي اول سجده کوي وروسته رکوع کوي د دې بس کوي دا سوال ولیکي منکرین دا حدیث تاسو اول رکوع کوي که سجده کوي ها چې کومې کوي کنه منکرین دا حدیث نه بعضی مونږ نه باندې خبره صحیح ده کنه قرآن کې شته نه نو نیو کې در سره هغه پیغمبر ته ثابت کړي چې مونږ کړي په دې الفاظ وایي ته دې پیغمبر علیه السلام ثابت کړي چې ما دا په تواتر سره چې په مسجد نبوي کې دا مونږونه کیږي نبی علیہ السلام دا نو تبته تاسو کې تاسو رکوع کوي ودې لیکل کې سجده کوي ګوره سورۃ ال عمران ده آیات نمبر 43 راواله سورۃ ال عمران آیات نمبر 43 راواله دی وی قرآن تاسو بیان کوي موږ د قرآن بیانو دی وی کنه تاسو نه اول موږ قرآن بیانو مریم علیه السلام ته الله خطاب کوي یا مریم اقنتی لربک واسجدی ورکای مار راکین تاسو مریم علیه السلام ته الله تعالی په قرآن کې حکم کړی دی چې یا مریم ته د الله تعالی د څه سجده کوو رکوع کوو د رکوع کوونکو سره ها نو دلته هو رکوع د رکوع کوونکو سره په جمع کې راځي آیا مریم علیه السلام د سړو سره جمع کوله آیا دا غي په مذهب کې په سړو سره جمع جایز به ته د قرآن نه ثابت موږ چې یو چې ورکاو مار راکین رکوع کې د رکوع کوونکو سره دا خطاب ساته دی سړو ته دی پیغمبر ته پیغمبر علیه السلام په زمانه کې خو بدللی خو پیغمبر علیه السلام عائشہ مور بیبي فرمایي چې نبی علیہ السلام دا زمانہ لیدلې تاسو به ټول منع کړی نو پته ولګېدله چې په قرآن کې اول حکم د څه شی دی د سجدې د وسجدي ورکای دی د څه نه دی ویل چې ورکای وسجدي نه دی ویلې اول بیا وایي چې په قرآن کې غلطي ده نعوذ بالله اوس به روان وخت به ټیک درته دا موږ به مړی یو یا روان وخت به منکرین دا حدیث دته نه اعتراض وکړي دی به بیا به څه کېږي اول په حدیثو کې په شک کې بیا په قرآن کې په شک کې دغه خبره ده نو کمپرومایز واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین ها مولوی صاحبانو